اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اول زه د کوهار د میډیا ډېر شکریا ادا کوم او د زړه د کومې نه مشکور او ممنون یم چې ډېر شارټ ټایم باندې د هنګامي طور پر باندې دلته یو پریس کانفرنس په حوالې سره الحافظ کار سنټر په مقام باندې د الیکشن په حوالې سره یو جرګه یو پروګرام منعقد شوی دی. چونکې تاسو په علم کې دا چې د الیکشن د موږ د جرمون د جنرال کونسلر سابقه مرحوم حشمت خان په حوالې سره دا یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې هغه په سیټ کم خالی شوی دی نو هغې باندې به الیکشن کېږي. نو دې په سلسلې کې دې په حوالې سره د جرمې نه مختلف په کلیو نه محلو نه ملګریو داخلې کړې وې چې په هغې کې پیله ناول مشتاق بھائی هم داخله کړې وه او باسط گیلانی صاحب هم داخله کړې وه، عابد صاحبزاده عابد افریدي هم داخله کړې وه، همدارنګې نورو ملګریو کړې وې. په دې کې د مونږ د ملګریو د محنتونو او د کوششونو په وجې چونکې موږ دا کوشش کولو چې د علاقې کې امن او امان په حوالې سره او د اتفاق په حوالې سره نو دا خلکو باندې نور امتحان ورنه شي. نو دا د حشمت خان چې کم رور دی عبدالولي خان دې هم داخله کړې وه. نو دې کې مونږ محنت وکړو، کوشش وکړو او هغې په حوالې سره مشتاق بھائی خپل کاغذونه واپس کړو د عبدالولي خان په حق کې. همدارنګې د عابد بھائی هم واپس کړو، ایداګل بھائی هم واپس کړو. په مشترکه طور پر باندې دا فیصله وشوه چې انشاءالله العزیز د عبدالولي موږ بلا مقابله جوړ کړو. خو دې سره زمونږ ګران ډېر قدرمن بنوري خاندان نه تعلق ساتي سید باسط ګیلاني هم داخله کړې وه. خو دې سره موږ یو نشست وکړو او الله رب العزت د عزت وکړي او د اکثر ملګریو د رای احترام یې هم وکړو او په دې مشاورت سره دا نن د عبدالولي خان په حق کې یوه فیصله وکړله او ډېره بهترینه فیصله چې ټولې د جرمې د مفادو د علاقې د عوامو د مفادو دپاره او د جرمې د اتفاق دپاره یوه بهترین سټیپ یې اوچت کړو چې زه هم بالکل د عبدالولي خان په حق کې درکېږم. چونکې هغه وجه دا وه چې هغه په داسې هغه کې وفات شوی و چې هغه په دښمنۍ په زمرې کې و د ګولۍ په زمرې کې وفات شوی و. نو دې په حوالې سره د جرمې د اتفاق دپاره سید باسط ګیلاني هم دا سټیپ اوچت کړو چې زه د عبدالولي خان په هغه کې حق درکېږم او زه بالکل الیکشن نه کوم، د حمایت اعلان کوم. نو نن دغه ورځ د الحمدلله زه د میډیا هم شکریا ادا کوم، د جرمې د عوامو شکریا ادا کوم، د جرمې د مشرانو هم شکریا ادا کوم چې دا یو بهترینه فیصله یې وکړه. پوره ضلع کوهاټ له یو میسج یې ورکړو د اتفاق او د اتحاد او د یووالي د یونټي یو میسج ورکوي چې د ټول ملګري بالکل خپل کاغذونه واپس اخلي او د عبدالولي خان په حق کې مطلع چې حمایت اعلان کوي. چونکې دا یو بهترینه فیصله وشوه. زه د دې فیصلې خیر مقدم او ستاینه کوم، اپریشیټ کوم او زه یو وارې بیا د سید باسط ګیلاني شکریا ادا کوم او مشکور او ممنون یم چې ډېر بهترین سټیپ یې اوچت کړو. نو دا یو خلکو دپاره ډېر بهترین میسج دی. زه یو وارې بیا د کوهاټ میډیا هم شکریا ادا کوم چې ډېر شارټ ټایم باندې او ډېر یعنې شپه ده چې په دې کې دوی روغلو د موږ سره په دې غږ کې شریک شولو. ډېره مننه، ډېره شکریا او انشاءالله العزیز عبدالولي خان د جوړ کامیابی دا د سید باسط ګیلاني کامیابی ده، د کامیابی د مشتاق کامیابی ده، د کامیابی د جرمې د ټولو کامیابی ده. څومره جرمې کله او جرما د ټول یو کور دی او د جرماون نه انشاءالله العزیز مونږ کوشش دا دی او دا انشاءالله العزیز د نوټیفیکیشن به بلا مقابله جاری کیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. که سید باسط ګیلاني څه خبرې کوي وده کې به خبرې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا کم پریس کانفرنس کېږي لګیا ده د حوالې سره کم بلدیاتي ضمني الیکشن و د دې لپاره موږ کاغذونه جمع کړي وو. نو بیا وقتا فوقتا حافظ صاحب دو عبدالولي د ټولو موږ سره به رابطې کولې چې دا یو ښه میسج خلکو ته لاړ شي. چونکې دا یو داسې حادثتي طور باندې حشمت وفات شوی و. نو بیا دکې موږ سره خپل کلي والا خلکو سره ما مشوره وکړه، خاندان والا سره مو مشوره وکړله. کاغذونه مو چې کله جمع کړلو نو خلکو ریسپانس هم ښه راکړلو، بلکې دا اوس د ټایمه پورې خلک ریسپانس راکوي چې یاره مقابله پکار دا وشي. لیکن هغه د باوجود مشران ډېرو کم مشران و، ډېر کم پوه خلک وو. نو هغو دا خبره وکړله چې یاره عبدالولي خان څه کم ده دا حشمت بھائی والا رور دی. نو دې حوالې سره که موږ یو یو امن میسج ویر کړو د مقابلو نه لغونې سایډ ته شو، چونکې ټرنوور هم ډېر کم پاتې دی او هغه د باوجود دا دردېدلی دی. نو موږ د دې لپاره څنګه چې نورو ملګرو خواهش و د عوام جرمې کې ډېر خلکو خواهش و، نو هغو څه کله دا سټپ وانخستو نو نن بس بیا زه دو مخته د حجرې ته راغللو، ما ته یې درنوالی راکړلو. کلي خلکو میډیا والا زه ډېر شکرګزاره ده کوم. نو د دې وجې نه
ما مشورې نه بعد دا فیصله وکړله چې یاره عبدالولي خان په حق کې زه اخر کینډیډیټ پاتې وم نو زه به انشاءالله کاغذونه خپل واپس واخلم او انشاءالله دا به بلا مقابله